حلول دا او موږ سره په تنظیم کې کوم چې یو صوبایي تنظیم د سپیشل لایټ فاونډیشن او کیری د هغې نمایندګي کوي او بالخصوص د هغې په تبودو سره د هغې په ذاتي دلچسپۍ سره په فاټا کې یا ایکس فاټا چې کوم ورته موږ وایو دلته ستاسو په دره داخل کې ویلچیر ډسټریبیوشن پاسبل شو ممکن شو. نو زه افشا افریدي راغواړم چې باقي څومره پروګرام دی هغه مخکې بوځي او د دې پروګرام مکمل ډیټیل تاسو ته ووایي چې چا په دې کې موږ سره مرسته کړې ده، څومره تبدو شوي دي، څومره موږ سره په دې کې ولنټیر خلک انوالو دي. نو د هغه ټول ډیټیل به افشا افریدي تاسو ته وایي. خو زه وایم چې افشا افریدي دپاره تاسو ټول کلیپینګ وکړئ، لاسونه ورته وپړه کوئ. علیکم، امید لرم تاسو ټول به بالکل خیریت سره او زه دې ټایم کې خپلې ژبې کې خبرې کول غواړم ځکه چې زه خپل وطن لروبی یم. ما نوم څرنګه افشا افریدي ده، د دې ادارې نه تعلق لرم. دا یو ډېر غټ زه به تاسو له وایم یو خواهش و د ما چې زه خپل علاقې کې خپل دره د مخیل خلکو دپاره ښېګړې کارونه وکړم، په خاص طور پر هغه خلک چې کوم سره د مزدورۍ ژوند تېروي. اما پیدایش هم داری را دزن مولو رو که خبر لخو مو تاک رو دک خپل کلم بڑے جوانده پام دغ زیبان دیده چی که لازه لارم پی خبر لنو اما جوند کی او دیده چی کم خلق دی، چی کم مزوری سر جوند تی روی که مو مشران دی که مو پیغلی دی، زوانان دی او طول دیر زیاد زیم چی دیر رستو پاتی شوی دی. زخوال زان لگورم موقع تعلیم وکرل زخل نکاری کوم خواه نمی وانی یادیگم. نو دی وجه نه ما وی چې مو هغه خویندې هغه ورونه چې کوم ورستو پاتې شوي دي هغو لپاره ډېره ضروري ده چې مو خلک چې موږ لږ مخکې راغلو چې هغو سره که یو ځای شو هغه مو خپل برابر راولو. نو خپل برابري راوستل ضروري ده چې مو ټول خلک چې دا مو سره که څوک دی سره مزدوري سره دي یا مزدوري نه بغیر دي هغه ټول په یو ځای شو نو هغه مو مخکې راوستلی شو. لکه یوه ورځ پړاقه خو نه خیږي که نه، دا خبره هم ده. زه به لږه غونې اردو کې هم خبرې کوم، کیدای شي تاسو اردو باندې خو ډېر زیاتره خلک اوس پوهېږي ځکه ټول خبرونه مو اوري. خو زه به دلته کې اوس مو څرنګه د علمندی لاہور نه راغلي دي. اس پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈفرینٹ مختلف قسم کے ہمارے ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ جاری کیا تھا اور اس میں ہمارے پاس کچھ والنٹیئرز بھی ہیں. جس طرح ہمارے پاس ہے افریدی ویلفیئر ٹرسٹ، انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیٹا کلیکشن میں بہت ہیلپ کی اور ویریفیکیشن میں انہوں نے ہیلپ کی. انہوں نے اپنے رضاکارانہ طور پہ تمام جتنے بھی ان کے وسائل تھے وہ انہوں نے ہمارے لیے استعمال کیے. اس کے ساتھ ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تنظیم کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم باہر سے فنڈنگ کریں، ہم باہر سے فنڈز لیں. لیکن اس جو تنظیم ہے جس کو میں اس ٹائم جو ہے لیڈ کر رہی ہوں جو کہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، ایک پلیٹ فارم ہے کیری کے نام سے ہے جس میں ہم خواتین با مزدوری کی مطلب ان کے لیے ہم مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں، جس میں ایجوکیشن ہے، جس میں ہم لوگ ہراسمنٹ بھی کام کر رہے ہیں ان کے لیے. ایجوکیشن کے علاوہ اس کے ساتھ ہم لوگ اس کے کاروباری کچھ اس طرح کی ذریعے ان کے لیے فراہم کر رہے ہیں کہ جس کو وہ آگے لے کے بڑھ سکتی ہے اور امپاورڈ ہو سکتی ہے. ایک چیز ہے کہ جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ادارہ صرف خواتین کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن اس ٹائم ہم لوگوں نے جو ویل چیئرز دیے ہیں وہ اس میں ہم نے مرد حضرات کو بھی شامل کیا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کو بھی ہم لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. ثاقب صاحب نے ہمارے ساتھ کافی ہیلپ کی فنڈ ریزنگ میں، کیونکہ ایک ہوتے ہیں ڈونرز، تو ہم ڈونرز کے نام نہیں لے سکتے اس ٹائم کیونکہ ثاقب صاحب نے ہم نے بیک اینڈ پہ بہت سپورٹ دیا ہے. فرسٹ ویلفیئر ڈرائیو میں بھی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا، اس میں بھی کیا ہے اور ہوپ فلی ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب تک آپ خود کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم نے خود سے بھی اسٹارٹ لیا ہے اور یہ کارواں جو ہے ایک ایک اس میں آتا جائے گا اور بس یہ کارواں بنتا جائے گا. ابھی افریدی ویلفیئر ٹرسٹ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، امید رکھتے ہیں کہ آگے ہمارے جو کول مائن کی جتنی بھی کمیٹیز ہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں گے اس کاز میں، کیونکہ یہ ان کی اپنے قوم کے لیے ہیں، ان کے قوم کے بچوں کے لیے ہیں اور ان کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس اسپیشل لائف فاؤنڈیشن کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو ویل چیئرس پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو نیشنل کرائسس ہیں اس ٹائم، تمام آرگنائزیشنز جو ہے ان کو فائنانس کی بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں، اسپیشلی ہمارے لیے.
क्योंकि हमारे इंटरनेशनल डोनर्स कोई भी नहीं है, इवन हमारा लोकल डोनर भी कोई नहीं है, हमारे अपने ही लोग हैं, और जो बाहर ममालिक में मजदूरी करते हैं वो हमें पैसे भेजते हैं यहाँ पे, जो वहाँ पे लेबर में है वो पैसे भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक अफसोस की बात भी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं इस टाइम जो बहुत बड़े सरमायादार हैं, लेकिन उन्होंने इसमें इस तरह के कामों के लिए वो आगे नहीं आए। अगर हम उनके पास जाते भी हैं तो उनकी एक ही बात होती है कि जनाब हम तो ज़कात दे चुके हैं। क्या हम सिर्फ ज़कात के मुस्तहिक हैं? सिर्फ ज़कात ही हम उसकी इनकी किफ़ालत कर सकते हैं लोगों की? क्या हम पूरे साल में एक महीना होता है और उसमें हम ज़कात दे के जी हमारी जान छूट गई? ये नहीं होता, क्योंकि आखिरी टाइम तक हमें सिर्फ ज़कात के लिए नहीं देखना चाहिए, बाकी महीने बाकी दिन भी अल्लाह के दिन है, और जितना खैरात और ज़कात और सदक़ात हम दे सकते हैं, यह हमारी मज़हब में भी है कि हम दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिन कोई महीना मखसूस नहीं है। थैंक यू सो मच। और इसके साथ जनाब कैसर साहब मैंने सबसे पहले हमारे जो बाहर से दोस्त आए हुए स्पेशली लाहौर से हमारे जो दोस्त आए उनका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि बाहर के लोग अफशा हमारी बैग की वजह से यहाँ पर आए, और हमें ये भी खुशी है कि हम जहाँ पर बैठे हैं फाटा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी हमारे स्टूडेंट भी, और कुछ अर्सा पहले यहाँ पर कोई मतलब है कि क्लासेस या कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं था, तो माशाल्लाह ये सारी चीज़ें हो गई। और आपके आने पे हमें इस वजह से भी खुशी है कि जब आप यहाँ से जाएंगे, जब आप लोगों से मिलेंगे, हालात देखेंगे, तो एक पॉजिटिव इमेज यहाँ से लेके जाएंगे कि हम एक स्पाटा गए थे, वहाँ पर एक्टिविटी हुई थी। इसके साथ में आफशा ने जो यहाँ पर स्टार्ट किया, हमारे ख्वाहिश थी कि यहाँ पर चूँकि जहाँ इन्होंने खुद भी जिक्र किया है कि वेलफेयर यहाँ पर पोल के काफ़ी लोग हैं वो काम कर रहे हैं, मगर उसमें कोई फीमेल नहीं थी कि वो औरतों की जो मसाइल है उन पे काम करे। तो मुझे ज़ाती तौर पर काफ़ी खुशी